کې موز دا د الله او د بنده په مابین کې رابط دی. عجیبه نکته ته ذکر کوم، دا د الله او د بنده یعنی الله رب العزت سره د ملاقات د خبرو ذریعه ده دا موز. نو چې عاشق حقیقي وي یعنی په الله باندې څوک مین وي هغه ته د مانځه قدر او احترام شته دی، ځکه دا د ملاقات ذریعه ده. دنیا کې خلک کوي کنه عاشقان خو وي مجازي عاشقان، نو دوی چې د خپل محبوبې سره د ملاقات وخت څونه قیمتي وي ورته د ملاقات ذریعه ورته څونه قیمتي. مجنون په یو کوڅه کې سپی ولیده، نو خپل صادرې ورته خور کو په هغه صادرې کې، نو د شاعر په داسې انداز کې ویرا المجنون فی البیداء کلب، وی د مجنون په کوڅه کې یو سپی ولیدو نو مجرا الیه لاحسان ذیلا، وی د احترام د پاره ورته خپل صادر خور فلاموه على ما كان، خلق ملامت کو دا سکه دا خو سپی دی په خپل صادرې کې نه. فقالوا لما منحت الكلب نيلا، ودا د په صادر ولې کې نو دا مجنون ورته عجیبه خبره کوي. فقال دع الملام ان عيني، ملامتیا پرې دی خازه ما دی سترګو راته مره فی حي لیلا، ودا سپی د لیلا په کوڅه کې لیدل، دا سپی د لیلا په کوڅه کې لیدل، دا می په صادر مزه دا د لیلا په کوڅه کې ګرځیدل، په کومه خوره چې لیلا خپې یخې دی په هغه خوره خپې یخې، ځکه مجنون خو لیلا سره ډېره مینه وه. لار بیت الله ته بوته، بیت الله سره خوا کې ودرو توبه وباسه د ګناهونو نه، د لیلا د مینې نه توبه وباسه. دی ورته وایي دی پلار مخکې الله ته سوال کوي و الهي تبت من كل عاص، یا الله د هرې ګناه نه مې توبه ده، اما حب لیلا فلا اتوب، د لیلا د محبت نه توبه نه. مجنون ورته دنیاوي پدې لیلا روټۍ کړې و د خلکو له روټۍ تقسیموله، دی رالی په لین کې ودرېدو، نو چې کله به د نمبر رالی دا لین به پوره شو، دی به د هغه ځینه بیا ووته، نو بیا به لاړې وروسته، نو چې بیا به لین کې رانږدې شو لیلا ته به چې نږدې رالی او ده ته به په لوښو کې اچولو وخت رالی، دی به بیا وروسته لاړې، نو داسې یو څو کرته وکړه چې بیا رالی نو روټۍ ختمه شوې وه، نو خلکو ورته ویې څونه ځلې ستا نمبر رالی، وی تا خوراک وانه اخیستی، وی ګوره اوس بیا رالی خوراک ختم شو، نو بیا سرې تکلیف وکړو، وی خوراک پسې راغلی څوک وی زه خوراک پسې نه وم، زه خو د لیلا دیدن له راغلی وی ما یو ځله نه څو کرته مې وکړو، زه خو د لیلا. دا موز د الله سره د ملاقات ذریعه ده.